دویمه غټنه د پیدایش نه مخکې پروردگار داسې حالات پیدا کړل چې خلقو کې تبدیلی بالکل واله. یا خدغه د عربو خلقو د مکې ډاکې به کولې، بدعملۍ به کولې، او د دنیا غلاګانې به کولې، ظلمونه به کول، لونه به جمدې خولې. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه لا غوندې مخکې یو ډله راوچته شوه په مکه مکرمه. هغې وی یاره دا قوم خو ډېر پلانت شو، ډېر خراب شو، غلاګانې شروع شوې، زناکارۍ شروع شوې، بدعملۍ شروع شوې، د دې مخنیوي پکار ده. یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کېنول، مشران یې کېنول، وی نه دا څه کوو مونږ فحاشي ده، چا ته خپله ښځه نه ده معلومه، چا ته خپل بچی نه دی معلوم، غلاګانې ډاکې ده، خو سخت ظلم ده. نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي، نه به ډاکه کوي، نه به څوک بدعملۍ کوي، نه به څوک زیاتي کوي، نه به څوک په چا ظلم کوي. دا ګوره د نبي علیه السلام راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک وارول. هغه ځای نه صیبه ابرهه راخطا شو چې ته دا مکې مکرمې نه یو عربي تللی او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړو، یو خپل بیت ورته وایي، بیت الله نه بیت ورته وایي، یو خپل کور یې جوړ کړی، خلکو ته یې مه ځئ مکې ته، دلته راځئ او طوافونه کوئ، عبادت کوئ. یو عربي له غوسه وله لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی دسمات یې وکړ. دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړې، لوی دسمات یې پکې وکړ. ابرهه بادشاه و چې هغه راویښ شو، راغې تپوس یې وکړو دا ولې؟ وایي دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي، خو د مکې یو سړی و دلته وړېده معلومېږي دا چې د مونږ د دې ساره د عبادت خانې بېزتي هغه کړې ده. وایي ښه هله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نیروان کړي. لوی لښکر یې جوړ کړه، دا اتیا ده، دا اتي غټ اتي ته مشر و، مخکې اتیا نو صاحب لوی لښکر و، وایي زو او دا د بیت الله کې د عرب دي زمونږ د عبادت خانې بېزتي وکړه، مونږ زه دوی د عبادت خانې بېزتي کړو، دا ولې لوټې کوو. مکې ته اطلاع راورسېدله چې صاحبه د ابرهه لوی لښکر را روان دی او بلا لښکر دی، ورسره جنګي ساز و سامان دی، ورسره اتیان دی، په لوی دومدام کې را روان دی. د مکې خلکو کې طاقت نو چې دې مقابله وکړي، دومره طاقت په چا کې نو. خلکو یې څوک وایي دی چې کله خوشي کړو او تښتو غرونو ته به وخېږو، به دې به راشي بیت الله بروان کې دی، به دې مونږ بیا جوړ کړو، بل علاج یې نشته. د ابرهه چې راغی نو دی د مکې مکرمې لږ غوندې بار دیره شو، دمه کوي او راځي او په زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کوي چې بیت الله به لوټي کوم. چل خیم دی عربو ته چې دې څنګه راځي او زما عبادت خانه روانه چې څومره د عربو د خلکو اوښانو څارویو هغه ټول ونیول. د اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له دوی ټولې راولې. د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب ده ته چا وایي چې ستا اوښان یې ونیول. وایي ښه ویو ورغې ابرهه له وایي څه کوې مړ به دې کې وایي نه خپل اوښان ته غواړم. تاریخ لیکي چې د نبی علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابرهه ته ور مخامخ شو. وایي دا څوک دی؟ وایي دا جیده دی قریشو کې یو سردار دی په سردارانو. اوس ګوره څنګه چې د هاشم د تندي نه غرانات لا او خشته انسان و دارنګې د عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چاته به ور مخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت پته. ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی، خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاتې راکوشو ورته تر غاړه وه. وایي دا څوک دی؟ وایي دا جیده د علاقې په سردارانو کې سردار دی. روچت یې که او ځان سره په تخت کېنو. وایي حضرت څه پسې راغلی؟ وایي زه راغلی یم زما اوښان تا نیولي دي، ما ته مهرباني وکړه هغه خپل اوښان راکړه. اوهو وایي ډېر ساده هوښیار نه. ولې صاحب؟ وی ګوره ته چې ما ولیدې د ما پړه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما پړه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وایې زه به ستا منم. ما هلکې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وایې چې زمونږ دا بیت الله مروانه وځه نو هم زه ځم واپس. دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته یې له خپل اوښان غواړې. نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مروانه وه، دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړې چې ته څه وایې زه یې منم. ایله بیله اوښان سي زه اوښان ورته پرېږدې د اوښانو تپوس کې؟ وی نه که نه زه قمقل نیم. وی د اوښانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم، الله به د خپل شي تپوس کوي. زما د الله د کور سره څه دي؟ الله پېښه خپل کور یې پېښه. زه د اوښانو مالک
او د دې کور مالک بل ذات دی، هغه پیش او تپوسه پیشا مال راکو خان او خانه ولا ورکل عبدالمطلب قوم ته زی وطن خالی کې هو تل وطن. ګوره د نبی علیہ السلام برکت دا علماء لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې دغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ابابیل راغله د توتکرو په شکل توتکرې نو ادي په شکل مارغانو سټونه نو سټونه لنډي لنډي سټونه سینو د سره جنگي درو رال سیبا او اریو توتکری سره درې کانی دي، یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې، او چې څنګه را پید را مخامخ شو او د هغه ځای نه به کان را خطا کړ نو دا سر به په لګي د فوجي او د وجود نه به اوته او د غاتینه به املان دی وته. دې ته میزایل وای. دا الله میزایل دی، دا الله توپه ده، دا الله ګولې ده. ټول لخر تسنس شو پاغه تسنس شو اتیو تختید ابرهاو تختید بل دی الله مردار کو بیت الله الله محفوظ سات. دا د چا د برکت نه دا ګور علماء لیکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. ولی قرآن کې الله ولم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اتیانو لخر سره می سوکل ته پته نه لګي امه تبا نه امه برباد نه دا نو دقه رنگی دا قوم د مکی خلق استا خلاف کوي، ستا د پیدایش نمخ کې ستا د کور دشمن ما تبا کړی دی، دا الله د کور دشمن نو اوس هم د الله د کور دشمنان تبا کوم برباد وکړي. دا مخکې الله رب العالمین دا سه طریقې پیدا کړې پیدایش نمخ کې بیا عجیب نه خې اسمان کې راستوري بچودل پړق بشو دا یو لوی پړق بلا هغه نه یو شغله را خطا شو دی خو بلا ټول شپه په اسمان کې پړقار بو څومره نجوميانو څومره کاهنان او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو کوئی خلکو کوئی هغه د پیشن گویا ورکړي چې دا هغه وخت چې د اخر زمانه پیغمبر خامخارات لو ولا پاتې کېدو ولا نه. عبدالمطلب خوب نه خوب راغی او سړی ته کاهن ته ما بیګا خوب لیدل وې زملاته ما ودیم او زما د املان یو اونه پیدا شو اونه هغه د اسمان ته چته شو څنګه خورې شو فورا اونه چته شو څنګه خورې شو خشته خلش نه او په هغه څنګه کې بیا فورا میوه پیدا شو او دا لور پروتین زبره د شان وتله وی چې موقع ته چې داونه خو مان وتله او څنګه دی پکې او خپل میوه لا ما ورټوپ کړی داسې چې دا میوه ته وشو کوم خو زه وتورونه رسیدې شو میوه می ترونه شو کولا واپس برا پرې وته بیا به ټوپ چې میوه تر شو کوم میوه مې رونه شو کولا لیکن راوښ هغه زمانہ کې چې کم کاهنو هغه لا ورغلا چې خوب مرید وی خوب دې رښتونه دي استاد شان به د اخر زمانه پیغمبر پیدا کیږي خو یو شی دی داغه میوه ته بته نه رسي داغه د نبوت تمخ کې به تمري تبه میوه ونشو کولای چې نه به داغه میوه خوري واقعي هم دغه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او داغه د وفات نه پس بیا ابو طالب تربیت کړی دی، لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې نبی علیہ السلام د نبوت دعوه نه وکړ. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان د پیغمبر علیہ السلام لوی عزت او دا ګورې زمونږ د پاره فخر دی، زمونږ د پاره دا حقیقت دی. خپل فرمایي نبی علیہ السلام چې وی ماته الله د حشر د میدان راخاره کې بخاری شریف کې حدیث په اومه قتل یو پیغمبر دی هغه سره یو امتی روان یو پیغمبر دی هغه سره دوه امتیان روان وی دا یو لوی ډلاوه وی مال کې سوچو کو چې دا جوړ زما امت ته زما ډله ډېر لوی وا وی دا جبرئیل علیہ السلام نه تاسو کو چې دا سوق دي وی دا موسی علیہ السلام خپل امت کې روان دي وی دې کې یو بل لوی ډلاوه چې دا اسمان دا غاړي دا غینه ډکی دي وی ما تاسو کو چې دا چا ډله ده وی دا ستاسو امت ته دا ستاسو امت ته دا ستاسو ډله ده او نبی علیہ السلام فرمایي ټول نه مخکې دا ټول نه مخکې بد جنت دروازه ډبومه زبو ډبو نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه دنه به ما ته هغه خازن در باندې به आवाज وکي سوکه زبو مې چې د فلان کې وی خبه قوم مرتستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوي د نمخ کې بر جنت دروازه چا تام نه کولاوي چې ما ته دروازه کولو شي. ګور نبی رسول الله فرمایي نحن الاخرون الاولون يوم القيامه اخر کې راغلیو
خو د قیامت پر ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبي علیه السلام او د هغه امت ځي. ګورئ ابراهیم علیه السلام او د هغه امت، نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او د هغه امت به هله داخلېږي چې نبي علیه السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي. ټول وایي الحمدلله. خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي. ګورئ لوی عزت دی زمونږ دپاره، لوی عصمت. یو نیکي چې بچاو کړه نو یو په یو به وه. ستا د نبي علیه السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړي نو یو په لسې د الله حسابوي، بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی، بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي. دا د نبي علیه السلام برکت دی. ګناه چې بچاو کړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغی لیکلي به د رشپې دا ګناه کړی دی، په دغه دروازه به یې لیکلي زمونږ ګناه کوو کو پټه د چا ته پته نه دی. دا د الله پرده ده په مونږ باندې، بلکل پټه ګناه او چې توبه وایستله پروردګار به یې ته معاف. دا ټول برکات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت الله پیدا کړ. مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو او دا حقیقت چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه. دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی. الحمدلله دا د هغې فضل. اوس به مونږ څه کوو؟ مونږ په تشو قصو صبر نه کوو. مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو. د دغه عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو. دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی. خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی. ګورئ زمونږ خلاف څه مطلب؟ د قیامت پر ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده، هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي. سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و، د هغه حالات درته رسېدلي وو، د هغه عقاید، د هغه اخلاق، د هغه اعمال تاسو کړي دي پکې چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت پر ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو. ګورئ رسوا شو، ذلیله شو. الله دې دین وساتي. کوم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروړي د هغې مونږ پابندي وکړو، د هغې مونږ تابعداري وکړو. او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دې وکړه، د هغې بېعزتي دې وکړه، د دې دنیا دې هم تاوان دی او د هغې دنیا دې هم تاوان. هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان. ورونو یو مهرباني، یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېده او الله پرې ډېر خفه کېږي. د هغې ګورې لږ خیال وساتئ. هغه د فحاشي بربنډتوب دا د الله ډېر بدي شي. الله فرمایي حدیث قدسی د نبی علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته. الله وایي او زما دومره غیرت دی. الله وایي دا حدیث قدسی دی لکه یو انسان ښځه یا د هغې لور خدای دې نه کړي، الله چې مسلمان اوساتي بدعملي وکړي، نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي. غیرت راغی که نه؟ او زما لور، زما خور، زما ښځه خدای دې وساتي مسلمان. الله وایي دقه رنګې زما بنده زما مخلوق که هغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي، ما له پې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تا له په خپله خور او په خپله ښځه درځي. دا ګور یاد وساتئ. الله نه ما د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دی، حدیث قدسی دی. تاله چې وي څنګه په خپله حیا غیرت راځي، دارنګې د دې مسلمان السړیو د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ما له ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شي. حیا یې خوښه وه. الحیا نصف الایمان. حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا. لویه شعبه د ایمان د حیا، شعبة من الایمان. لویه امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی، عظیمه شعبه ده د ایمان، لویه څانګه د ایمان حیا. او نن زمون مخلوق خدا امت ګورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي، مونځ نه کړي نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګوري هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه کړه بیا به ورته الله وګوري، خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دې چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. ما ته مخکې د بیچاره دوبۍ قصه کوله، زما یو شاګرد دوبۍ ته ما ته قصه کوله، قسم دې چې وي حیران شوم چې خدای پاک. ابل ما ته ایم پی ایس خبره کوله، هغه ته دوبۍ ته ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب دلته ویلی نه شم. داسې ځای نه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له، امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي. فحاشۍ له شراب داسې پکې ملاوېږي، داسې لکه اوبه چې دلته ملاوېږي. دلته به ورته ګرانې ملوي چې هلته شراب درته مفت ملاوېږي، اسان درته ملاوېږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي. سبا به دا قوم هم الله راونیسي. وایم خدایه پاکه امریکا تباه کړي،
د امریکا ساتلې سره ده، د هم ډېره ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلکو له الله په دغه امریکې ظالم په سزا ورکړي. هوښیار پلار هغه چې 2 بجې په جنګ شي د پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ ووایه که خپل له ورکوي. پردي له چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی که هغه پلار هوښیار دی چې خپل بچي له څپېړه ورکوي چې ته بچې روانېولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغه پردی دی، هغه له خو آخرت د ډمبرو لرګی دی، آخرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي فحاشي کوي که نه الله په دا دنیا کې رانیسي ذلیله کوي، شرموي. نو خدای زمونږ دا وطن د بې حیا نه ګورې وساتي. زه یارېږم ډېر، یو سیلاب د بې حیا را روان، یو سیلاب او ته پته نه لګي. په نیکرو کې جنکۍ فوټبالونه کوي، په نیکرو کې جنکۍ کرکټې کوي، په نیکرو کې جنکۍ ریس کوي. دا لکانو سره مخلوطه بله په ګجراواله کې څه شو؟ ګجراواله کې لکانو جنکۍ په نیکرو کې یو بل سره منډه وایي او بیا د هغه علما را پاسي او د هغې مقابله کې د هغې خلاف کوي. حکومت به هغه مولیانو باندې ګولی ورئ. ملا صاحب ستاسو کار دی چې څوک څه کوي نو کوي به دا ملک د مسلمان دی که د کافر دی؟ اسې تاسو نه تپوس کوم، تاسو به چېرته اورېدلي خوا کې سته هندوستان ملک دی چې په انډیا کې د هلکانو جینکو دغسې بربند منډې والي؟ هلته به نه اورېدلي. وشه وګورئ په اسرائیلو کې یهودیان دي د هغې چې ته د کرکټ میچ هم لیدلي، د ښځو خو څه کوي د هلکانو هم لیدلي. جاپان وي ترقي به نه کوي، کرکټ پکې شته، فوټبال پکې شته، هاکي پکې شته. نو خو په کار ده خدای ښتوي. ملک د مسلمان، نوم د مسلمان، د مسلمانې ملک مې د مسلمان او بیا غیرت زما د مسلمانۍ نشته، اسلامي غیرت زما نشته. دا سوداد نن ما په اسمبلی کې هم دا خبره وکړو، دا دلته چې راته کم از کم حیا او عزت دا د مسلمان خو خپل دی که ما نن هم دا خبره وکړم زه مسلمان یم، زما اسلامي خپل غیرت شکر دی شته دی، زه مسلمان یم، زما خپل ثقافت شته که نه، زه مسلمان یم، زما خپل حیا شته که نه. او د اسلام نه ما سوا د انسان ذهنیت او د انسان عقل دا مني چې د ما لور خور د بربنډه د هلکانو سره یو ځای ریس وکړي منډې دې ووایي. د حیا څه شو د انسان؟ صدر صاحب وایي خیر دی که په نیکر کې ګرځي، وایي ته سترګې پټې کړه، افسوس ته ته سترګې پټې کړه. ابل پکې لا وایي وایي حج کې چې جینکۍ ولکان خدای دې تباه کړه، دې منډو د حج سره تشبیه ورکړې. حج کې دې لپاره ګرځي، عمره کې دې لپاره ګرځي، بربنډ ډولونه پکې کوي، هلته کلته خدای ته جاړي، هلته کوکه ملکان دي کوم جینکۍ رور خور غوندې دغسې دي، دواړه الله ته جاړي. هغه منډې بربنډ ته وایي دا د حج په شانتې دي، حج کې داسې دي دا هم داسې دي. په دې امت څه وشو، په دې قوم څه وشو، په دې وطن څه وشو؟ د فحاشیو د بېدینۍ او سیلاب قسم په الله را روان دی. او زه په دغه یارېږم که دا سیلاب راغی په دې مونځ به دې خدای پرې نه دي، په دا زکات او په دا روژه به دې خدای پرې نه دي. دغه چل به کوي لکه په عراق کې او په افغانستان کې چې کومه لوبه شروع. الله دې مسعد کم از کم مونږ له پکار دي مسلمانانو له چې مونږ د خپل حیا او د خپل غیرت خیال وساتو، خپلې زنانه، خپلې خویندې، خپلې لوڼه، خپلې ښځې هغې برقو کې وساتو، هغې عزت کې وساتو، هغې حیا کې وساتو، هغې د بې حیایۍ نه وساتو، هغې د بازارونو د دوکانونو د چکرو نه وساتو. ممکن د الله حفاظت وکړي. نو له پکې الله خیر کړي. نن سبا خو هلکانو جینکو سره موبایل سیټونه په لاس کې دي، موبایل جینکو هلکانو سره په لاسونو کې دي ګرځي. خدای خبر چې څه حال دی په کوم طرف دنیا روانه. دعا کوي چې الله مو حفاظت نصیب کړي، پروردګار هم د مصایبو نه وساتي، الله مو د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. رب العالمین هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم جون نصیب کړي. د هغې په شان ښکلی عقیده، ښکلی اخلاق، د هغې په شان ښکلی اعمال زمونږ الله نصیب کړي. یا الله زمونږ وطن کې زمونږ په دې ملک کې دا کومه بې حیایي را روانه ده الله دا ختم کړي. خدای د حیا او د پردې څادر زمونږ په خویندرونو باندې واچوي. الله چې څومره مسلمانان دي خدای ته حفاظت نصیب کړي. الله امریکا دا یهودیان دي، الله هغې لپاره مونږ سوال کوو تی مسلمانان کې کہ اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تباہ او برباد کې د ټولو مسلمانانو د ملکونو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. پروردګار چې څوک مریضان ته ول شفا ورکړي، پر هزاران د قرضونو نه خلاص کړي. زموږ خیر وخت په خدای کریم نصیب کړي. لا اله الا الله محمد